من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. سورة النحل 56 نمبر آیت. ويجعلون او دوی ګرځي لما حغس لا يعلمون چې هغوی پوهیږي نه، لما د هغه چا د پاره لا يعلمون چې هغوی پوهیږي نه، نصیبا حصه ولا ګرځي مما د هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړي دي. دا هم د مشرکانو باره کې یو زجر ذکر کیږي او دغه مضمون په سورۃ انعام کې مخکې تر شوی دی. د دې حاصل دا دی چې مشرکان ګرځي هغه څه چې کوم الله تعالی ورکړلی، مال دولت دی، رزق دی، نو هغه کسانو په نوم باندې خیراتي کوي او هغه کسانو لپاره پیسې مقرروي چې د کومو کسانو باره کې دوی نه پوهیږي چې دا د خدای څه صفت لري، کم کمال تر رسېدلی دي، هېڅ دلایل پې نشته دی، بیا ورله هم دوی پیسې مقرروي په طور د عبادت باندې. لا يعلمون کې دوه احتمال مفسرینو ذکر کړي دي. یو دا دی لا يعلمون چې دا خلک نه پوهیږي په خدای د هغې باندې، دا خلک نه پوهیږي د هغې د خدایتوب باندې، د هغې د خدایتوب په دلایلو باندې، یعنی دلایلو سره نشته. او یا دا دی چې لما يعلمون نه مراد، يعلمون کې ضمیر نه مراد لما ته مراد، یعنی دوی ګرځي د هغه چا دپاره لما لا يعلمون چې هغوی نه پوهیږي، کم چا دپاره چې دا حصې مقرري هغه حصو والا کسان پوهیږي نه، ځکه په قبرونو کې پراته دي، هغه څه خبر دي، یا بوتان دي نو بوتانو څه خبر دي، نو دغه کسانو دپاره ګرځي حصه د هغه څه نه چې موږ ورکړي. په دواړه صورت کې دا د شرک مذمت شو. الله تعالی وایي تالله قسم په الله تعالی لتسألن خامخا به ستاسو نه تپوس کېږي عما کنتم تفترون، د هغې څه چې تاسو د ځان نه جوړول، تاسو چې کومې مسالې د ځان نه جوړې کړې دي د الله تعالی د توحید باره کې، عبادات باره کې، دغه ټولو ناجایزو به د الله تعالی پوره تپوس کوي. ويجعلون دوی ګرځي لله د الله تعالی دپاره، ويجعلون لله البنات او دوی ګرځي د الله تعالی دپاره لوڼه. دا هم زجر دی د مشرکانو باندې، او د مشرکانو یو خاص قسم فرقې باندې زجر دی. په عربو کې یو څو خاص قبیلې وي چې هغوی دا عقیده لرله چې فرشتې د الله تعالی لوڼه دي. دا په عربو کې یو څو قبیلې وي، او دغه کسانو د عقیده تقریبا 4 صورتونو کې د هغوی ذکر راغلی دی او د هغې جوابونه ذکر شوي دي او مذمت ذکر شوی دی. دې باندې مخکې موږ بحث کړی دی چې دې خلکو عقیده دا وه چې فرشتې د الله تعالی لوڼه دي. بیا به په دې باندې بحث کوو چې یاره د دې فرشتو مور چې کوم ده نو هغه پیری ده، او داسې بلې طریقه باندې ناجایز قصې به یې ویلې. په دې موږ بحث کړی دی چې الله تعالی دپاره اولاد ثابتول دا عیب دی، مخلوق دپاره اولاد دا ښه صفت دی، نعمت دی، خو الله تعالی دپاره دا عیب دی. او په دا عیب کېدلو باندې موږ دلایل مخکې ویلي، په هغې باندې بحث کړی دی چې د الله تعالی اله وایي دی دا چې دا به د هېڅ چا محتاج نه وي، او اولاد ته احتیاج، اولاد پیدا کول دی کې ډېر احتیاجونه شته. او بل دا ده چې اولاد هغه چا دپاره پکار ده چې په هغې مرګ راځي، کمزوري راځي، خدمت ته ضرورت پېښېږي. الله تعالی د دې قصو نه پاک دی، هېڅ چا ته ضرورت نشته، هېڅ قسم کمزوري پرې راځي نه. نو په دې طریقه باندې الله تعالی دپاره اولاد ثابتول دا عیب دی. نو جوابونه مخکې ذکر شوي دي، لیکن دې ذکر کې د دوی هغه عادت مطابق یو رد ذکر کېږي. هغه رد داسې دی چې دې خلکو کې یو بیماري دا وه چې لوڼه بیا ډېرې زیاتې پدې شوې. د لور نه به خبره شو چې لور به شوې وه، د خلکو نه به پټېدو او به سوچ کې باخته و چې اوس به ساتي او به ذلت په حالت کې به ساتي، ذلیله به ساتي که نه دا به وجنې خوښوي، به په دې غم کې باخته و چې کم کار وسه وکړي. یا دا ساتم به قدس به ساتم علی حون سره د ذلت نه، ذلت ته و چې سپک نظر به ورته ګورم، نارینه هلکانو ته به په اوچت نظر باندې ګورم، زنانو ته په سپک نظر باندې ګورم، نارینه له به حصې ورکوم په میراث کې، جنکو له به یې نه ورکوم، او داسې به ژوند تېروي، ذلت سره به ژوند تېروي. چې اوس د ذلت سره یې وساتم او که نه ذلت نه هم ورخ به یې مړه کړم یا ژوندی ښخه کړم، نو په دې غم کې باخته و. نو لوڼه به ځان له بدې شوې.
او الله تعالی د لپاره به ثابتولي یعنی الله تعالی به د خپل ځان نه هم کمزور او مجبور غاڼه ورخه مجبور. نو په دې آیات کې دوه عیبونه ذکر شوي د مشرکان. یو دار الله تعالی د لپاره لونه ثابتول او دویم عیب دا ځان له جن کوي بد غاڼل. نو بره طریقه باندې هغه چې ځان له بد غاڼي الله د لپاره ثابت در جهالت انتها وجب دي کې موجوده و. نو الله تعالی وایي واذا بشر احدهم بالانثى هر کله چې خبر ورکړل شي یو کس د دوی ته په زنانه سره په جنۍ سره چې جنۍ شوی ده بشر در بشارت نه ده بشارت خوشخبری ته ویل کیږي لیکن دا په معنا د خوشخبری سره نه په معنا د خبر سره ده ځکه دوی خو د خو دې لپاره خوشخبری نه ګڼل کېده دوی خو دې د خوشخبری نه ګڼل دا به عیب ګڼو او چې شي عیب بغي خو څه خوشالي کې نه خوشخبری شو نه سره به دا په معنا د خبر سره شو چې کله خبر ورکړل چې یو کس د دوی ته بیلون سره په زنانه سره زولن تورشي وجهه مخدعه زول وګرځي وجهه مخدعه مسودن تکتور د خفغان دراسه د مخ رنگ بدل شي تورشي وهو كذيم او دا غمجني کظیم هغه غمجن سړی ته ویل کېږي چې د ډېر غم نه خبرې نشي کولای زلیر ډک شوی تو سر خبرې کې هغه غریب ورزي خبرې نشي کولای دا سي غم ته ویل کېږي. نو معلومي نو دغه دا بیان د دې د غم شو چې د لور په پیدایش باندې دومره خپه کېږي چې د مخ رنگ وران شي خبرې نشي کولای د غم دراسه ډېر ډک شوی او بیا یو عیب په خپل دا شو او بیا دغه جنکه راو الله تعالی د بارے ثابتوي پرشتي د الله تعالی لونه شي الله ويتوارى پټيږي پټ ګرځي من القوم د خلقنا من سوء ما بشر به د وجد هغه بد خبر نه ته ملاو شوی نو خلقنا پټيږي چې خلک به وجه لوري شوی د بس راش خلک سم مخامخ کیږي او بیا سوچ کوي و يتفکر ورته کې ځکه چې مقدر دی پټ نو بیا سوچ کوي چې ايوم سکه علی هون آیا ساتي په د غلور لره علی هون سره ذلتنا یعنی بس پک نظر باندې قتل داغي د خرجي ضرورت خیال نه ساتل دغه شان الکان ته په هغه باندې فوقیت او الکان د ته په الکان باندې الکان ته په دې باندې فوقیت ورکول چې الکان ته پاره ډېر خرچه کول په میراث کې حصہ ورکول بدرون نظر باندې قتل او یا ام یدسه فی التراب یا به منډي په خاورو کې ژوندۍ به خي یا به غوښنه دغه نه بعد به خي دوه به شامل شي. تفسیر روح المانی لیکلی دی چې په جنکو باندې خپکېدل در جهالت د غټو نه خوري دغه شان جنکو باندې الکانو ته فوقیت ورکول در جهالت د غټو نه خوري. د ذکر کې دا روح البیان په حواله سره تفسیر روح المانی لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه زنانه ډېر مبارکه ده یعنی د هغه ژوند ډېر خدي د هغه صلاحیتونه ډېر خدي چې په اول زربانی لور پیدا شي د دې نه هم معلومي کې د لور هغه فضیلت او اهمیت معلومي او د تفسیر روح المانی وایي چې پکار د چې په نسبت د لکانو باندې زنانو باندې زیاته خوشالي وکړي شي او دې طریقه باندې رد وشي د جهالت په رواجونو باندې په جهالت کې خلک جنکو خپه کېده نو پکار د خلک الکانو و مکه یو کنه کوي چې جنکو مخ لازمي وي زیاته خوشالي بشي زیاته اظهار بشي. نو د دوی حالات دا و چې کله بلور پیدا شو د خلکو نه پټېدو او بده خبر باندې بخپه کېدو او بیا بده غم کې اخته و چې اوس وسره سوک یا د ذلت سره سات او ذلت تشریح تاسو ما وکړل چې د یو کس بچي یو لور په بلبزوي تاسو به خرچه کوي دغه ډېر نازای را نازای او د لور غم بنک دغه څنګه کپړو حساب د پیزار حساب د میراث حساب نو بده کې چې څوک پاره کوي نو دا بس لور یو ساته لغواله هون سر د ذلت او د جهالت په علاماتو کې دي نو یوازې په منځګزارۍ باندې به هم د نه خلاصيږي اگر چې د کسان ته الله تعالی دین توفیق بیان ورکړي الله تعالی د موږ د عبادتونو مل اړای پاتې کیږي نه هو دا عبادت ووم کی نو دغه ظلمونو په وجه باندې د بخنی مستحق نه دی کوم بخلا شي خو د ډیرو کړهونو عذابونو نه ورست او درونو مستقیل مجرم پاتش الله وایسا اړ بعد دي ما هغه يحكمون چې دوی فیصله کوي فیصله ډېری خراب دي الله تعالی د بار نه ثابت ځان له دومره بدیش للذین حقق سان د پار لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې مثل السوء
حالات یې بد دي. دې کې د مضمون ته اشاره ده چې د جرایم او ګناهونو بنیادی وجه هغه دا رسو اخرت نه مني، اخرت نه پیژني. د اخرت د احوالو نه خبر چې اخرت څه شي دی، حساب کتاب څه شي دی، قیامت څه شي دی، اعمال څنګه تل لګيږي، څه تل لګيږي، په کومه طریقه باندې تل لګيږي، دا غیر بعد بس کیږي. نو چې کوم خلک په دې مضمون او عقیده باندې نه پوهیږي دا په ګناهونو کې سخت زړوري او د دې جرایم هم دنیا کې ډیر زیات او آخرت کې د دې وبال هم بیا ډیر زیات شي. نو الله تعالی ویل للذین حقا لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، آخرت یا بیخي منی نه یا د آخرت پوره صفات نه پیژني او نه مني. مثل السوء د دوی حالات بد دي. بد حالات یې څنګه دي؟ نو د دې تعریف چې کوم د تفسیر معارف القرآن د څه کړي دی چې کوم خلک آخرت نه پیژني او آخرت نه مني، یې بیخي نه مني یا د هغې پوره صفات نه مني، نو په دنیا کې به دا سړی په ګناهونو باندې مکمل زړوي، دی به شرکونو کفرونو بدعاتو رسوماتو کې به دی اختی او هېڅ یره به د الله تعالی نه کېږي ځکه چې آخرت قایل نه دی. دغه شان په قبر کې حالات بد دی. قبر کې به د دې سنګین سزاګانې به دی په خپلو سترګو باندې ویني، هلته هم حالات بد دي. قیامت کې هم حالات بد دي ځکه الله تعالی به جهنم ته اچي. نو دا یوه خبره چې څوک آخرت نه مني، آخرت نه پیژني، د دې دنیا آخرت قبر ټول خراب شي. او دې کې د پښتو مشهوره وینا هم ده چې کوم کس د الله نه یریږي د هغې نه مه یریږه، او چې کوم د الله نه نه یریږي د هغې نه ځان سات، هغې نه وحشت درنده جوړېږي. نو دې ځکه کې دا یو اهم مضمون شو چې کوم خلک ستا د حقونو خیال ساتي، د حق په تمه چې زما د حق غم به دی کوي. اول دا عقیده او د علم عمل چیک که چې آخرت پیژني که نه پیژني، د آخرت غم سره شته که نشته دی، تعلیم تربیت اخلاق شکل صورت اندازې ولګوه، نو که دی د آخرت نه یریدو نو بس دا ټیک د باره کې مطمئن اوسېږه. چې آخرت نه یریده نو بس د باره کې سوچ فکر کوه چې دا ستا د حقونو خیال نه ساتي. لیکن په دې منځ کې یو مداریتوب د چالاکي ده، یو عملی کردار ده چې عملی کردار د څنګه دی. نو دین په باره کې د امانتونو په باره کې به خاص خیال د سړي د تاریخ ساتي، د سړي ژوند کوم ځای کې تېر کړی دی، خانداني لحاظ باندې د سره ولې تعلیم او تربیت یې کوم ځای کې شوی دی، دا موجوده شکل یې څنګه دی، او د دین دپاره قربانیانې کارنامې سره دي څه انداز باندې دي. نو هغې نه بعد ته بیا وړاندې اندازه لګولی شي. یو هسې چالاکي یې چې بس د خلکو د غولولو دپاره څه غټ غټ دعوې وکړي او بیا چې وخت راشي نو سراسر هغه په بل شان کې ثابت شي، الټه ثابت شي. نو الله تعالی ویل للذین هغه کسانو دپاره لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې مثل السوء حالات د دوی بد دی، ولله المثل الاعلى او خاص الله تعالی دپاره صفتونه دی اوچت. مثل په معنا د صفتونو سره دی، د الله تعالی صفتونه ډېر اوچت. وهو العزيز الحكيم، ده الله تعالی غالب او حکمت والا. دې ځکه کې دوه صفات د الله تعالی ذکر شي، یو عزیز په معنا د غالب سره چې څوک د قبضې نه بار کېدی نشي، د الله تعالی د فیصلو مقابله نشي کولی، او دویم حکمت، حکیم حکمت والا دی. د حکمت او د غرض فرق مخکې من کړی دی، لیکن د دوه صفتونو د بیانولو خلاصه دا ده دې دپاره ذکر شو چې مخکې د مجرمانو د مشرکانو د کافرانو بحث را روان دی. دا مضمون واضح شي چې د الله تعالی د دین مخالفت، کفر، شرک، ارتداد دا بدترین جرایم دي. لیکن سوال دا را پیدا کیږي چې دومره لوی جرایم دي، نو کافران به دومره په دنیا کې دومره ډېر ولې دي او دومره مالدار ولې دي، دومره وسایل ورسره ولې دي، او په دې باندې فوري عذاب ولې نه راځي چې دنیا د مخ نه پناه شي. نو دا سوال پیدا شي. یا دا ده چې کافرانو ډېره ترقي کړله، مخکې تللي دي، آیا په دې ترقۍ سره به د الله تعالی د عذابونو نه ځان بچ نه کړي؟ نو دغه سوالات په دې دوه صفتونو کې حل شو چې وهو العزیز الحکیم، الله تعالی غالب دی، هېڅوک یې د قبضې نه بار کېدی نشي. که څومره وسایل او سهولیات ورسره وي په ظاهري لحاظ، دا به هم الله تعالی ورکړي، نو په دغه وسایلو هم او په دومره زیات مقدار او تعداد باندې هم د الله تعالی د قبضې نه بار کېدی نشي، د الله تعالی د عذابونو مخنیوی کولی نشي. او دویم سوال چې یاره دا خلک ولې روغ رمټ او ژوند تېروي، نو الله تعالی حکیم حکمت والا ذات. حکمت د غذای دا د الله تعالی په ګناهونو باندې مخلوق فوري نه رانیسي، ټیم ولا ورکوي چې توبه وباسي، توبې چانس ورته میلاو شي. دویمه دا دا مضمون به وروسته پر ځای کې راشي، که الله تعالی فوري ټول خلک رانیولی په ګناهونو ختمولی، دنیا په مخ باندې به هېڅوک پاتې شوی نه وي، ځکه د غلطیان د انسانانو نه کېږي، خطایان نه کېږي.
او چې خطر خدای باندې انسان باندې ولکېدل بیا وسو پاتې شي دنیا باندې هم نه وي چې کله انسانان ختم شي نیکان خلک دنیا نه ختم شي دنیا خود به خود باندې ورانه کی به دنیا پاتې کیږي نه نو دغه دوه حکمت چې جو انسانان د توبې توفیق ملاوي شي دیم د دنیا نظام وران نشي به حال پاتې شي نو دغه دوه حکمتونه تقاضا ده چې هر انسان دی پوري درانه ولکېږي بلغه د کافي ټیم ملاويږي الله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم كأني ولي الله تعالی خلق در په ظلم سره په ګناوونو سره ما ترک بنه پر خدای علیها بد ازمکه باندې من دا بدن هیڅ قسم ژوند سره ولكن يؤخرهم لكن ورستکی دی لره الى اجل مسمى وی نیټه مقرره تدلی او مخ مقرره کړه چې بده باندې بمري یا بده باندې په عذاب سره هلاکی فاذا جاء اجلهم هر کله جراش غنټه ردی لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون نبي نو ورستکیږي یو ساعت او نه مخ کیږي هغه مقرره دی باندې عذاب راځي نو خلاصې دا شوش پوري گرفتاری د الله تعالی په قانون او نظام کې نشته څو ګناوو کې پوري الله راونه سیده سینه کیږي ځکه د الله تعالی نظام او حکمت دا ده چې دنیا دی وچلول شي دی یو وخت پوري خلکو د توبې توفیق پکې هم توبې موقع هم ملاوي شي که څوک توبه وباس او دا غینه بعد چې کله څوک کلک پاتې شي په خپل بغاوت او ناجایز زبانی به یقیني سزا مستحق دی نو به الله تعالی راونه سي او ختم شي